بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رعد آیت نمبر 27 دیارلسم سپارہ وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَا خَلَقْ كَفَرُوا چِ کافران شویدی لولا انزل علیہ ولننازلی کی پدے پیغمبر باندے آیتن یو نشانی من ربہی دجانب درب ددنا نو ربط رکو د مخ کی رکو سره دا دی چې په مخ کی رکو کی بیان د دلائل د توحید وشو نو په دې رکو کی بیان د مضمون د رسالت ذکر کیږي او انکار د منکرینو کا قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ بیشک اللہ تعالی یضل گمراہ کئی من یشاء چال چوغاڑی اللہ تعالی ویہدی ہدایت کئی الیہ من لدی قرآن مجید تامنا سوک انابا چراجی کی گی اللہ تعالی طرف تا الذین خلق آمنوا چیمان روڑ دے وتطمئن قلوبهم مطمئن مجلون دے بذکر اللہ پذکر دا اللہ تعالی سراب علا خبردار بذکر اللہ پذکر دا اللہ تعالی سرا چی قرآن مجید دے تطمئن القلوب اطمینان حاصل یا غزلون کامل چسوی دا غزلون تا دا ایمان اغا کمال مرتبہ ور رسید لیوی نا دا غزلون تا دا اللہ دا کلام پا ذریع سر اطمینان و سکون ملاوی گی خواہ الذین آخلق آمنو چیمان روڑ دے وعمل الصالحات یونی کملو نکی توبا لهم خوش خبری ردری دا پارا وحسن معاب و بہترین ٹھکان دا پاقرت کی کذالکم دکرنگ ارسلنا کارا لگل منگتال راب فی امتن پیودا سیوڈلکی قد پتا کی سرا خلط چی تیر شوینی من قبلها مکر دینا امم اقوام لتتلو علیہم دا چول ولی پدی بندی اللذی اغا اوحینا چی وحکر دمونگ ایلی کتاتاب وهم دی چی یکفرون انکار کون کری بالرحمانی پدات رحمان بندی قل وتوئے نبی علیہ السلام هو ربی دا اللہ تعالی رب زما چی دے لا الہ نشتر معبود برحق الا ہوا مگر دا اللہ تعالی دے اے الا ہوا مربی دا اللہ تعالی سے دے تربیت کون کی دے علیہ توکل تو پدی اللہ تعالی بندی بروسہ کڑے دماب فی دفع عنادکم ستاسو دا چکم دشمنی دا دی پدا پکی ویلیہ او دا غی اللہ تعالی طرف تمتاب واپس گردیدل زمادی ولو ان قرآنا کچرتوی دا قرآن مجید سیرت به الجبال دایر کڑی شوی پدی سر غرونا او قطعت یا کٹ کڑی شوی به الارض پدی سر ازمکا دسد پارا لظهور کنوزهم چی دیتا پی خزانی اخکار شیخا او کل ما یا خبریو کی به الموتا پدی سر مڑی بلکہ للہ الامر دا پارا دا اللہ تعالی اختیار دے جمیعاً طول پٹولا دا ہر یو چیز اختیار اللہ سخا دیکھا افلم ییأس الذین ان دی نومید شبیا خلق آمنو چی مانے روڑ دے اللہ یشاء اللہ کچر تقوی خوشید اللہ تعالی لہد الناس نخام قیدت پہ کڑو خلقتا جميعاً طولتا بغیر آیت بغیر دس معجزینا خدا کو اللہ تعالی چی دا چا پا مقدر کی ایمان لکلی کنا اگا تا ایمان ورکی او چی دا چا پا مقدر کی ہدایت نہیں لکلی نا اگا با کل دا معجزو مطالبہ کی کل با یو خبر دان تمخی تنیسی کل با بلا خبر دان تمخی تنیسی خجی ولا یذال الذین میشویا خلق کفرو چی کافران دی تصیبهم چرسیگی بدیتاب بما پسب دا غسرا سنعو چی کون کی دی قاریت عذاب او تحلو یا چی واقی بچی قریبا نزدی من دارهم دا وطنون دیناب حتی تردی پوری یاتی اللہ چراتنو کی یاتی چراشی وعد اللہ وعدد اللہ تعالی چی صدا فتح دا مکی معظمی دا
ان الله بشک الله تعالی لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د وعده خپلې ولقد پتا کی سره استو دی اټو کې کړه شوی برسولن په پیغمبرانو سره من قبل کچ مخکستانو فاملیتو پس مهلت ورکړو مال الذين خلقوا کفروا چې کافرن شو ثم اخذتهم بیاونی سمون دی لره په دنیا کې په سزا سره پکای پکان عقاب پس سرنګش هغه سزا ورکول زما دیتا هغه چې دنیا خلقو اغینه عبرت حاصل کو او د دنیا خلق د اغید د کندراتو او د دې د عذاب د اغید نظاره کوي او د دې ورته اندازه لګي چې دا یو قوم الله تعالی د سپ وجه تبا کړی دی ښا اپمن آیا هرذات هو قائم چې قائم دی علی کل نفس پاره او سیز باندې په علم او په قدرت سره بما پاس باندې کذبت چې دی کوي وجعلوا غرذوی دی لله لپاره د الله تعالی شرکا شریکان قل وتوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سموهم سوکی نمونه واخلی تاسو دیتا ام تنبئون یا خبر ورکوي تاسو دی الله تعالی ته په شرک سره بما پاس باندې لا يعلمو چې ظاهر نه دی الوهیت تاغو فی الارض پزمکه کی ام بظاهر من القول یا پظاهر خبر باندې چې سره بلا مستاقین چې د اغي څه دلیل نشتا بل زینا بلکه خیسته کړه شوی د للذین خلقوا کفروا چې کافران شوی دي مکرهم اغه مکر فریب ددی وصدوا من کول ددی عن السبیل دلال د الله تعالی نه ومن اسو یضلل الله چې گمراه کی دلال الله تعالی فما له پس نشتر د پاره من حاجن سوک راهنمایی کوونکې نو چې د کوم انسان په مقدر کې الله هدایت نه لیکل کنا نو هغه په دلایل او راه راست نشی راتلی او چې د کوم انسان په مقدر کې الله هدایت لیکلی هغه ته اړو دلیل اړو ضرورت را نشي کا علما ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه را لې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تمخ تکیناستو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چهره مبارک کی تیرا سے قتل نو تاسو قتل وتا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا درې تاسو کوي ښا یو تپوس ته نه دا کوي د الله حبیبه په جنت کې با د دې جنتیانو د ټول نه اولنې چې کوم خوراکي وی هغه بسي ٹھیک شو اولنې چې د جنتیانو ته کوم خوراک ملاويږي کنه هغه به سشي ورکول کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر په آرام سره وی ویسه چلې د اولنې چې په جنت کې جنتیانو ته کوم خوراک ورکول کیږي هغه به دمای جګر وی ښا او د ازمکه با حضرت ریافیل علیه السلام یو فرشته ده کنه هغه به د ازمکه راغونډه کی نو د دینه به الله تعالی د دې جنتیانو د پاره خوراک تیار کی نو بس دمای جګر به او دا به وسره د روټای په ځای باندې ورکول کیږي دا به د دې خوراکي ښا حضرت عبداللہ ابن سلام تسی ورته قتل وتوی دا الله حبیبه ان وجهک لیس بوجه کذاب وستاسو دا مخ مبارک چې کم دی کنه وی دا د دروغجن سړی مخ نه دی صدا دا مخ وی چې کم نه د دروغجن سړی مخ نه دی وی فورن دا الله حبیبه ایمان ناړم کلمه راته وایا الله تعالی چې د چا په مقدر کې هدایت لیکلی هغه ته د هیڅ ضرورت نه او چې الله د چا په مقدر کې هدایت نه لیکلی کنه هغه ته به معمولی خبره سره پشيخه نو ما درته ویلو چې يهود د مدینه منورې چې وکنه چې کله بدر کې مسلمانانو ته فتح او غلبه ملو شو کنه نو د يهودو د مدینه د دې ټول یقین لري چې دا هغه نبی اخر الزمان دی چې کوم الله موږ سره په تورات او په انجیل کې وعده کړی دا نو د يهودو عزم وکړو چې موږ زو او ایمان پیراړو کا نو بیا په دې يهودو کې یو سړیو چې د هغه کعب بن اشرف يهودي وته وی لک صبر وکي تلوار یې مو کوي وی چې در دې پوری چې نور معجزې د پیغمبر در تخکار شنو بیا په ایمان ناړي هرن کې ټول اګریسیو دي خبره طرف ته ایمان ناړو کا چې په احد کې مسلمانانو ته لغون تکلیف را ورسید کنه نو دا يهود د دې ایمان نرستو شوخه ځکه الله ورته هدایت نو کړي کنه نو لږه خبره وا چې د هغه د ایمان نه دلته کېدو سبب جوړ شوخه لهم د دې د پاره عذاب د په حیات دنیا په ژوندۍ دنیا کې
ولعذاب الاخرة خامخ عذاب د آخرت چې د شق سخت وما لهم نبوي د دې لپاره من الله د عذاب د الله تعالی نه من واقع څوک بچ کوونکې مثل الجنة التي مثال دغه جنت وعد المتقون چې وعده کول چې اي خلق سره چې ځان ساتون کې د شرک نه تجري چې بيږي با من تحتها الانهار لاندې دونو د دین نهرونه اکلها میوی دی دائمون همیشه بی وظلها سود دی همیشه د پاره بسی همیشه د پاره وا هر میوه بتا سو ته ملاویږي او همیشه د پاره په کې سوري علماء کرام ذکر کوي د سوري نه مطلب هغه د سکون ځای دی ځکه په دې اوړي کې چې انسان کله سوري تراشي کنه او دا معمولی غونته کې د یخي هوا دا وګمه لګي نو د دې انسان د بدن ته یو سکون او یو چین او یو راحت ملو شي نو الله تعالی به دغه شي په دې جنت کې به دې جنتیانو ته چین او سکون او راحت ملويږي ښا خجی تلك عقب الذين دا انجام دا خلق دین اتقوا چې ځان ساتي د شرکنا وعقب الكافرين انجام د کافرانو والنار اور د دوزخ والذين خلق آتيناهم الكتاب چې ورکړل شوی دی ته کتاب يفرحون خوشاليږي دی يفرحون تکبر کوي دی بما پاس باندې انزل الیکا چې نازل کړی شوی تا ومن الاحزاب او د ډلونه من آسو ينکر چې انکار کوي بعضه فبعض ردینا مطلب تینا رسالت تا پیغمبرانو دو احکامات تیخوا قل وطو وی نبی علیہ الصلاة والسلام انما بیشک خبر دادا امرتو حکم کړه شوی د ماتا انا عبد الله دا چې بندگی به کوم د الله تعالی ولا اشرکو شریک پنه جوړم بي دي الله تعالی سره و الیه دغی الله تعالی طرف ته ادعو بلنه دمادا و الیه دغی الله تعالی طرف ته ما واپس ګرځیدل دمادي وكذلك ذكرن انزلنا ونازل کړه موږ دا قران مجید حکما عربیا محکم کتاب په عربی ژبه کې ولئن اتبعت کثرت تابعداري وکړه هم د خواهشاتو دی بعد ما جاءك رسول هغه دلایلونه چې راغلي تا من العلم د دلیل محکمنا ما لك نبوي ساده پارا من الله ما سوا د الله تعالی نه می ولین څوک دوست ولا واقعون بچ کون کې د عذاب د الله تعالی نه ولقد فتاكيك سرار سلنا را لګلو مونږه رسولن پیغمبران من قبل کما مخکستانا وجعلنا غردو لمونږه لهم د دې لپاره ازواجن بیبیانی وذريتنا واولادنا ربط رکوع د مخک رکوع سره دادي چې په مخک رکوع کې مضمون د توحید او د رسالت ذکر شو نو په دې رکوع کې مضمون د رسالت ذکر کیږي نو د توحید او د رسالت هغه نسبت او تعلق بالکل ښکارا دی ښا نو خلاصه د رکوع دا چې ان کان لهم الشبهه بكثرة ازواجك وذرياتك فكان ذلك للانبياء كچرت دق خلق تددي قبر اشتباوي چې ستا خو بیبیانی دي ستا اولاد دي ستا خو دنیاداری دا نو کچرت دی ته پدی خبره باندې اشتهار ازي نو ستا نمک کې چې څومره پیغمبرانو د هغه بیبیانی وي دا غي اولادمو دا غي دنیاداریم وا او دا غي د نبوت دی قائلم دی خجی کم دی وما كان لرسول الذي مناسب د پاره د پیغمبر آیات یادا چراتلو کی بی آیت په نشانی سر الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره لكل اجل د پاره د یو نیټی کتاب یو وخت مقرر دی يمحو الله محوکی الله تعالی ما اعس یشاء چې غواړي الله تعالی د احکاماتنا ويثبت او باقی پریک دی وعنده پنځ الله تعالی ام الكتاب اصل کتاب د په لوح محفوظ کې ځکه اختیار د الله دی چې کوم حکم منسوخ کوي او کوم حکم باقی پرېږدي و اما نرینک کچرته وښایو موږ تا ته بعض الذي بعض عذابنا نعدهم چې یرو موږ دی لره او نتوفینک وفات کو موږ تا لره نو فانما پس بېشکه خبره دا ده علیک البلاغ پتا باندې رسول د احکاماتو دي وعلینا الحساب په موږ باندې څه دی جزا ورکول د اعمالو دی اولم يروا نګوري دی ان نات الارض دا چراتل کوم زمکتا ننقصها كموديل من اطرافها در اطراف د دینا نس چلې نه ان نات الارض زمکه د دی کفر چې کم دی دا مونږ تنګو بفتوحات الاسلامي چې اسلام مسلمانانو ته فتوحات ورکو علماء کرام ذکر کئی افتداء د اسلام کی جزیرت العرب چې کم دی کنا د اسلام نمخ کی د جهالت
په تیارو کې پراتو. خو چې څومره مسلمانانو ته الله فتوحات ورکول کنه نو په جزیرة العرب کې د دې کفر د پاره ځمکه تنګېده. دا ته مراد دی. پوه شوي تاسو؟ خجی ننقصها کما مونږ دې من اطرافها د اطرافو د دینا یا علماء کرام ذکر کوي راخو د ازمکه مونږ دی لره من اطرافها د اطرافو د دینا بموت العلماء والصلحاء د ازمکه هغه برکت الله وي مونږ راکاږو. پس سره عبدالله ابن عباس وی بموت العلماء والصلحاء دا نیکان خلق دا علماء او دا پاکان خلق تی الله اوچتی. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وی قرب قیامت کې با داسې یو دور راشي چې دا کم پاک خلق ته کنه دا ټول به وفات شي او قیامت چې راځي نو دا به په پاکو په نیکو خلقو نه دا به په بدعملو خلقو په کافرانو باندې به راځي. ٹھیک شو جی. نو ترقبی پوری چې یو عالم یو مسلمان یو کلمه کو په دې روی زمین باندې باقی دی نو قیامت تا نرازی. چې کله مسلمان د روی زمین نه ختم شي نو بس بیا به قیامت راځي. دا علماء کرام ذکر کوي وای دا اسلام چې کم دی کنه دا په منزله د روح د دنیا دی. لکه چې څنګه د انسان په بدن کې روح موجود وي کنه نه دی کمزور وي نه دی حرکت کوي د ژوندې. خو چې کله د انسان د بدن نه روح اوځي کنه نو بیا خلق دلته نه پرېږدي. بیا خلق وایي زر کوئی خرابېږي زر کوئی وایي تلوار کوئی وایي او بیا ناوخته دی او تلوار کوئی الله پې وختي شي چې دی په قبر کې کېږي. ٹھیک شوه. نو علما ذکر کوي وایي دقسې چې کله دا اسلام د دې دنیا نه اوچت شي کنه نو بیا به دا دنیا الله دومره ډېره باقي نه پرېږدي بیا به یې لرې کوي. بیا به قیامت راځي. خجی کم دے جی. واللہ تعالی یحکمو فیصلہ کی لا معقبان اشترے واپس کون کے لحکم ہی دا پار دا فیصلی دا اللہ تعالی وہو سریع الحساب دا اللہ تعالی دیر در حساب غستن کے دے. وقد پتا کک سراب مکر الذین تدبیر کروے خلق من قبلیم چی مخیر دینو پسو پخلاف تا انبیاء فللہ پس دا پارا دا اللہ تعالی المکر جمیع اغد تدبیر دا تمام اشیاء دے. یعلمو علم لرن کرما پاسوان دی تکسبو چی عمل کی کل نفس ہر یو انسان وسیعلم الکفار و ذرد چی پتبو لگی دی کافرانو تا لمن چی دا پار دا چا دی عقبت دار انجام محمود پا آخرت کی ویقول الذین ویا خلق کفرو چی کافران شوی دی لست مرسلانی تا پیغمبر قلوتو وی نبی علیہ السلام کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدن گواہی کون کہ چبی انی رسول اللہ الیکم چیزا اللہ تاستا پیغمبر را لے گلے بینی پما بین زما کی و بینکم پما بین ساسو کی ومن آسو عندو چی پنیز جدو علم الکتاب علم دا کتاب دے. نو علماء کرام ذکر کئی وی دی سورت پا آخر کی اللہ تعالی مضمون ذکر کچل ویقول الذین کفروا لست مرسلا چی دا کفار وی چی تا اللہ پیغمبر نہیں بلکہ سدے کفا باللہ انکا رسول اللہ کافی دے گواہی کہ ان کے چیتا دا اللہ پیغمبری. نو اثبات رسالت را لخوا نو مکی دا صورت آغاز کے جے کم دن اثبات توحید نو خلاصہ دا صورت ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خجی صورت ابراہیم دا مکی صورت تے نازل شوه د رستو صورت نوحنا دا ترتیب جمعی په اعتبار سره سوار لسم او د نزول په اعتبار سره دا 82 نمبر صورت تے. نو ربط صورت تمک صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کې سو پمک کی صورت دمک کی صورت په آخر کې ذکر د منکرین د رسالت او د منکرین د توحید وشو. نو د دې صورت په آغاز کې چې کم دی کنه دلائل د پاره د اثبات د توحید او د رسالت ذکر کیږي. ٹھیک شو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنوم د اللہ تعالی اغا اللہ چی کتاب نازل کرده چی دا حضرت ابراہیم اغا دین خلق و تظاہر کی الرحمانی چی عام مہربانی کون کرے پا خلق بندی چی خلق دا تیرون روباسی رناگانو تا الرحیم او خاص مہربانی کون کرے بے ارسال الرسول کافتا للناسی چی طول خلق تے پیغمبر را لی گرے دخوا الف لام را اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندی کتابون دے و کتاب دے انزلناہو نازل کردے منگ دی لیر الیکتا تا لتخرج الناس آدھا چی توبا سی خلق لرا من الظلماتی دت یرود کفرنا الى النور نور دی ایمان تا
لتخرج الناس الذين نسوا النور من اهل مکه د اهل مکه نه چې چا هغه نور د هدایت رو کړی دی کنه چې ته د هغې رهنمایي وکړي باذن ربهم په حکم د رب د دی الى صراط العزیز الحمید لارې د هغه ذات ته چې غالب او ستایلی شوی ذات دی الله الذي الله تعالی هغه ذات له د دی الله تعالی د پاره دی ما هغه ټول مخلوقات په سماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي وویل او هلاکت للکافرین د پاره د کافرانو من عذاب شدید د عذاب الذين خلق یستحبون الحیات الدنیا چې مختار کړي دی هغه لذتونه د ژوند دی دنیا على الاخرة پاخرت باندې ويسدون منکی خلق عن سبيل الله دلار د الله تعالی نه ويبعون حالتي پدی دین کې عوجا اعتراضات او عیبونه اعتراضات کوي د خلق په ذهنونو کې مختلف اشتباهات اچي اولئک دخ خلق فی ضلال بعید په گمراهی لري کې وما ارسلنا موږ نه درالېږلې من رسول یو پیغمبر الا مگر بلسان قومه په زبان د قوم د کی ليبين لهم دا چې بیان کې دی تاب فيضل الله پس گمراه کوي الله تعالی من یشاء چاله چې وغواړي الله تعالی ويهدي هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی وهو العزيز الحكيم او دغه الله تعالی غالب او حکمت والده ولقد فتاكيك سر ارسلنا لګل مونږه موسی عليه السلام بیااتنا په معجزو خپل سره انا خرج قومک دا چې روبا خپل قوم لرا من الظلمات د تیرو د کفرنا الى النور نور د ایمان طرف تا وذكرهم نسيت كديت بأيام الله فإنعامات الله تعالى سراب إن في ذلك بشك بدي مشكور کی لآيات النشانی دو قدرت الله تعالی دی لكل صبار ان پاردار او صبر کون کی شکور او قدردان د نعمتونو د الله تعالی وإسقا وقت قال چوي موسی علیہ السلام لقوم خپل قوم ته اذکروا یاد کی تاسو نعمت الله نعمتونه د الله تعالی علیکم پتا سو باندې اذن جاکم پا وقت چې نجات درک تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم چې در کول به تاسو تسو العذاب بد عذابنا ويذبحون ذبح کول ابناکم زامن تاسو ويستحيون ژوندۍ به پرې خودې نساکم زنان استاسو وفي ذلكم پدې نجات در کول استاسو کې بلاء النعمت من ربكم د جانب در استاسو عظیم ډیر لوی الله در باندې احسان کو د دې فرعون د دې بګار نه اخلاص کړی ښا وَإِذْ تَعَذَّنَا فَوَقْتِ چې حکم کو ربک ربستا لئن شکرتم کچرت تاسو شکر گزاری وکړه د نعمتونو زما لا زیدنکم خامخا زیاتی به کوم پتا سو باندې نعمتونه خپل ولئن کفرتم کچرت نا شکری وکړه ان عذابی بشک عذاب دما چې له شدید ډیر زیات سخت دی نو ربط رکوع د مخ رکوع سره ښکارا دی چې په مخ رکوع کې بیان د نعمتونو وشو نو په دې رکوع کې بیان د زیادت د نعمت چې هغه شکر دی چې کله انسان د الله د نعمت شکر ادا کوي الله ولا نعمتونه سیوا کوي خو چې کله په انسان کې ناشکری راشي کنه الله ته نه دا نعمت اوچت واخلي ښا واستعذنا فاوقت چې حکم کو ربکم ربستاسو لئن شکرتم کچرت شکر گزاری وکړه تاسو د نعمتونو د مالا دیننکم خامخا زیاتی به کوم تاسو د بار په نعمتونو تاسو کې ولئن کفرتم کچرت ناشکری مو وکړه ان عذابی بشک عذاب زما چې دل شدید ډیر سخت دی وقال موسی علیہ السلام ان تکفروا کچرت کفر کو انتم تاسو ومن او هغه ټول مخلوقات فی الارض چې پزمکه کړي جميعا ټولو فإن الله پس بشکل الله تعالی لغنی بے پروا د حمید سایل شوی ذات ته لغنی د چا شکر ته ضرورت نشتا د چا سجدی ته د چا عبادت ته حاجت نشتا حمید سایل شوی ذات ته علم یاتکم آیا نظر اغل تاسو ته نبأ الذین خبر تحقیقی دا خلقو من قبلکم چې مخکې تاسو نو قوم نوح چې قوم د نوح علیه السلام وعادین او د عادیانو وسمودا د سمودیانو والذین او دا خلق من بعدهم چې رسل دینو لا يعلمهم چې تاسو لا يعلمهم چې نه پیژني دی اغه لرا الا الله مگر الله تعالی پیژني د اغه احوال لرا جاءتهم راغلو دی سقا رسول پیغمبران دی بالبينات پخکار معجزات سراب
نو فردو واپس کړل دی ایدیهم لاسونه خپل فی افواههم په خلو خپلو کې وقالو او وی دی انا بشک منگا کفرنا کفر کون کیو مطلب تینا سره غصه کولا او د دې ډیر غصې د وجه نه په دې خپل غوتو باندې چکونه لګول ښا انا بشک منگا کفرنا کفر کوم بما فا توحید باندې ورسلتم چرا لګل شوی تاسو به پدی سراب و انا بشک منگا لفی شک خامخا پشک کیو مما دا سنا تدعونا چې بلی تاسو منگا لیلی طرف تا مریب پسخ شک کی قالت نوی دیتا رسول پیغمبرانو دی افی اللہ آیا پا توحید دا اللہ تعالیٰ کی یا پرالی گلو دا پیغمبرانو دا اللہ تعالیٰ کی شکن شک کوي تاسو فاطر السماواتی پیدا کون کے راسمانون دے والارضی دزمکی یدعوکم بلنا کی تاسو تاب لیغفر لکم دا چی بخنو کی تاسو تا یدعوکم بلسان و بسنت الرسول پا جبد پیغمبر او پا سنت دا پیغمبر باندے لیغفر لکم دا چی بخنو کی تاسو تا من ذنوبکم دا گناون استاسونا و یؤخرکم دا چی محلت در کی تاسو تا الاجل مسمن تر اغنیتی معلوم پوری چی سوی ساسو دا مرگ چی کم وقت کنا چی تر اغی پوری در تا اللہ تعالی دا عذاب نا نجات تر کی خواہ قالون اویل دی ان انتم نئی تاسو الا مگر بشرن انسانانی مثلنا پشان زمانگا تریدون اراد لرئی تاسو انت صدونا دا چی منکی منگلر عما دا سنا کانا چو یعبد بندگی کون کی آواؤنا بشران زمانگا فاتونا راتلو کی تاسو منگتا بسلطان مبین پا دلیل اخکار سراب قالت لهم نوی دی ترسلهم پیغمبرانو دی ان نحنو نیمونگا الا مگر بشر مثلکم انسانان ستاسو پشان ولیکن اللہ لیکن دا اللہ تعالی چی دی یمن احسان کی علا من یشاو پاچا چو غواری اللہ تعالی من عبادی دخپل بندگانونا بی اعطاء النبوت چی نبوت و تورکی خوا وما كان لنا ندی مناسب زمون د پارا ان ناتیکم دا چراتلو کو تاسو ته به سلطان په یو دلیل سره الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره والله په الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون فکار د چې باور دی کی مؤمنان وما لنا سشوی دی مونږ لرا الله نتوکل دا چې باور نه کوم علی الله په الله تعالی باندې وقد پتا کیک سراب هدانا ہدایت کړه دې مونږ ته سبلنا دلار خپل الذي يصيل الى ربنا چې کملار الله تعالی رسولون کی ریخه ولنصبرن خامخا صبر بکومنگا علاما پا تکلیفونو باندی آدیتمونا چرا سویتا سمونگتا وعلاللہ پا اللہ تعالی باندی فلیتوکل المتوکلون پکار چی بروسا دیو کی بروسا کون کی چی دا اغی بروسا با صرف دا اللہ پا ذات باندی پا اسبابونا نو دا مسلمان اعتماد چی کمدر حق دا اللہ پا ذات پکار دی اسباب دا عارضی دی اسباب عارضی دی او دا مسلمان اعتماد دا اللہ پا ذات پاندی دا یقینی دی خواہ وقال الذين ويا خلقوا كفروا چی کافرن شو لرسولهم پیغمبران اقبلوا تاب لنخرجنكم خام خوب باسو منتاسو لرا من ارضنا دزمک زمنگنا او لتعودن یا چی واپسیو کی تاسو فی ملتنا پدین زمنگا کی فاوحا الیہم پس وحیو کردیتا ربهم رب دی لنحلکن الظالمین خام خاضر دا چالاک فکم ظالمان لراب ولنسکننکم خام خاٹکان بدرکم امتاسو تا الارض پس مکہ کی من بعدهم رسول حلاکت دا دیناب ذالک دار من دا پار دا چاخا پچی یریگی مقامی مخامق ادریدو زمانا وخاف وعیدو یریگ دا عذاب زمانا واستفتحو سچلوکو واستفتحو طلب دا مدد بکو دی وخابا نامرادشو کل جبار ہر یو جابر عنید سرکشاب من ورائی رستر دینا جہنم و جہنم دے ویسقاس کو علی بشی پدی بندے مما ان سدید دوبو گرمناب یتجرعوہو چی پا دم دم بندے با اڑول شدیتا ولا یکادون بویدی یسیعوہو تیرون کی دی لرا ویاتیہ الموت راتل بکی دیتا مرگو یا شدت او اسباب د مرگ اللہ تعالی وی کنا وی چکل دا قیامت پرز یا پا جہنم کی دی دا اگی جہنم دا پرشتون دا ابو مطالبہ کئی کنا نو اگی چورتا کمی ابو ور کئی نو اگا ابو یا خوب دی جہنم یا نو اگا بینی زوی چی دا اگی دی بدنون نبا کمی روانی دا غبی
او یا بدای چې د جهنم هغه انتهایی ګرمې اوبه هغه ورته مخې ته کېږي ښه نو چې دی هغه اوبه چې کوم دی د خپل مخ ته رانږدې کي که نه نو د مخ دا کاسه به یې په هغې کې ور اوبهیږي نو بیا به یې سکینه نو فرشتې به ولا په زوره باندې چې کوم نه هغه د خولې ته به یې ولا ور اړوي ښه نو په دمه دمه باندې به دی هغه په یو ځل به ورته ور واړوي نو چې د بدن د اندامونه ټول دننه وسوځي که نه نو الله به ولا بیا پیدا کي نو بیا به یې ورته ور واړوي نو بیا به یې ولا وسوځوي نو بیا به ولا الله تعالی دا اندامونه برابر کی نو بیا به ورته فرشتې دا اوبه ور واړوي نو تنده به نه ماتېږي او دقه د جهنم په دې ګرمو اوبو باندې به الله دا عذاب ولا بیا بیا سوځوي ښه خو مرګ به پکې نه مرګ به ختم شوی ښه الله دې زمونږ ستاسو حفاظت وکړي ویاتیه الموت راتل بکیدی تا اسباب د مرګ من کل مکان اندار سمتناب وما هو نبوی دے بمیت مردون کے ومن ورائه رستر دین عذاب علی عذاب دے مثل الذین کفروا مثال دا اعمالو دا کافرانو کفرو چی کافران شوی دی بربن پا وحدانیت در اقبل اعمالهم عملون دی کرمادن پشان دا اغسدی پشان دا اغ خاور دی اشتدت چی تیزی اختیار کی بھی پدی سار ریح حواب پی یوم عاصف پا غورد دسیلئی کی لا یقدرونا قادر نمی دی مما دا اغسنا کسبو چی کون کی دی علا شئین پس سیز باندی چی پا یو سیز باندی دوڑا پرتای کنا او دا ستیز حواراشی نو اغ دوڑا وروالو زي الله تعالی وی دک سید د کفارو دا چې کوم اعمال دي کنه نو دای ورپسې د دې کفر دا چې کوم بدعملی ده د دې کفر او د دې کفر دا چې کوم عقیده ده کنه نو دا د کفارو دا نیک اعمال داسې ختمي لکه چې څنګه دا تیز هوا دا دوړه الوزیخه ذالک دا هو الضلال البعید دا گمراهی لري دا علم ترى نګوري تو ان الله چې بشک الله تعالی خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او زمکی بالحق په حق سراب ان یشاء کچرته غواړي الله تعالی یذهبکم نو ختم بکی تاسو لرا ویاتی بخلق جدید اور اتل بو کی پیونی مخلوقات سرا وما ذلك ان ذکر الله فالله تعالی باندې باندې سګران وبردوا لله را مخامخ پکړی شي د پاره د الله تعالی جميعا ټول پټولا فقال الضعفاء فسبوا اذا کمزوري للذين خلقوا نستكبروا چې تکبر کوونکیو ان كنا بشکم لكم ساسو د پاره تمام تابعداري کوونکی په دنیا کې فهل انتم پس ایتاسو مغنونا لرکون کی عنا زمونگنا من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی من شئین سسیز قالوا نوائی بورتدا مشران لو حدان اللہ کچرت ہدایت کرو منگتا اللہ تعالی پا دنیا کی لہدیناکم خامخا ہدایت پکڑو منگتا سوتاب سواؤن برابر خبر دا علینا پا منگا بندی اجزعنا کچرت فریاد کو منگا ام صبرنا یا صبر کو منگا مالنا نشتر زمونگ دا پارا من محیس سزای د خلاصي مطلب څه دی آپس کې د یو بل سره به مذاکرې کوي چې موږ په دنیا کې چې څه کړي دي کنه هغه خپل چانس هم ځان له ختم کړی دی هغه خپل موقع مو ځان له ضایع کړی ده هغه د جهنم د اور نه د خلاصي چې کومه موقع الله موږ ته راکړې وه کنه هغه ختمه شوې ده وقال الشیطان بویدا شیطان لما قضی الامر ورکل چی پیسل شدا کار ان وعد اللہ بیشک وعد دا اللہ تعالی ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے وعدکم وعدے کڑے و تاثر پجب دا پیغمبر وعد الحق وعد رختیری چی سوا بالبعث والجزائی ربط رکو دا مخ کی رکو سر دا دے چی پا مخ کی رکو کی بیان دا مکالمی دا انبیاء دا کفارو سر اوشو نو پدی کی مکالمی دا کفارو دا انبیاء سر کی گی خواہ وقال الشیطان ابوی دا شیطان لما قضی الامر ورکل چی پیسلوشی دا دقی جنتیانو دا جہنمیانو ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے وعدکم وعدے کڑی و تاثرا وعد الحق وعد رختین پا دلائلو سرا ووعدتکم وعد میں کڑی و تاثرا فاخلفتکم پس دروغ میں ویلیو تاسو تاب وما کان لی نو زمان پار علیکم پتاسو بند من سلطان سغلبا الا مگر ان دعوتکم دا چی بلب ما تاسو لرا پا وسوسی سرا
فاستجبتم پس تاسو به قبل والکولی خبر زما لرا فلا تلومونی ملامت کوي تاسو ما لرا ولوموا انفسکم او ملامت کوي خپل نفسونو لرا ما ملامت کوي چې ستا د وجه نه دلته راغلیو. روایت کې راځي کنه، روایت کې راځي وای چې کله د جهنميان جهنم ته لړ شي نو د ابلیس لپاره به د اور یو منبري دی په هغې باندې دی په هغې باندې نو چې کوم یو را مخامخ کېږي که نه نو دله به په دې سترګو کې ګوتې منډي چې ستا د لاسه دلته راغلي یو که ته نه وي که نه موږ به ته په جنت کې ناست وو دا خو ته چې ستا د لاسه چې کوم نن هغه نن ټول دلته پراته دي. نو دا شیطان به ورته وایي چې عجیبه خبره ده ولې ما دله چې تمرۍ ته پړی اچولی و ما خو درته زور مې در باندې نه و کړی بس ما به صرف تاسو ته لاره ښودله او تاسو به پې زما نه مخکې روان وي. نو فلا تلوموني ما ته ملامتیا ما ته پیغورونه مه راکوئ ما ته ملامتیا مه راکوئ ولومو انفسکم خپل ځان ملامته کوي چې د خپل دشمن خبره مو منله ځکه الله درته ویلي چې دا ابلیس تاسو دشمن دی ولې مو زما خبره منله نو دشمن خو چرې چې کوم نن هغه چاته د ښې لار نه ښایي که نه دشمن همیشه چې کوم نن انسان ته د نقصان او د بدۍ او د هلاکېدو هغې لارې ته ورسموي ما انا نمزو بمصرخکم پر یاد اوریدون کے ساس وما انتم نہیں تاسو بمصرخیا پر یاد اوریدون کی نماب انی بے شکر چم کفر تو انکار کون کم بما پا اعمال باندی اشرکتمونی چی تاسو شریکان جوڑ کری مارا من قبل مقید دینا پا دنیا کی ان الظالمین بے شکر ظالمان لهم دید پار عذاب علیم عذاب درناک تی وادخل الذین داخل بکڑشیا خلقامون چی مومنان دی وعملوا الصالحات كملوا لكي جنات باغون تجري چبيگي باب من تحتها الانهار ولاند دونو ددين نهرنا خالدين فيها مشبو سيگري پديكي باذن ربهم حكم درب ددي تحيتهم پیشکشی ردی پیا پديكي سلام سلام بي علم ترى يا نغوري تو كيف ضرب الله سرنگ بیانی الله تعالی مثلا یو مثال کلمه طیبه اغي خبري پاکي کشجرت طیبت پشان داغی پاکی ونی دی اصلها چی اصل ددی جڑی ددی ثابت محکمی وی وفرعها سانگی ددی پی السمائی اوچتی وی اسمان طرف تاب. علماء کرام ذکر کئی وی ددکی کلمی د ایمان د لا الا اللہ مثال پشان دا اغی کجوری ددی ونی دی چی دا اغی جڑی محکمی دی او دا اغی سانگی دی کمنر حق دیر بلند و بالا دی توتی ورکول کی اکلها میوی دی کل حین پاری وقت کی باذن ربها پا توفیق در رب دی ویضرب اللہ الامثال بیانی اللہ تعالی مثالون للناس دا خلق دا پارا لعلهم یتذکرون دی دا پارا چی دی سو کی نسیت قبول کی لحسن الکلمتی ومثل كلمة خبيثة مثال كلمة كفر كشجرة خبيثة پشان دا غینا پاکی گندونی دی نجتست چراو ٹوکی من فوق الارض پورت دزمکنا ما لها نوید دی دا پارا من قرار سجڑی مطلب تنا اغد مڑغونی بوٹے دیکھا خجی یثبت اللہ الذین محکم ساتی اللہ تعالی خلق لراب آمنو چیمان راوڑ دے بالقول الثابتی باغ خبر اکلک باندی پی الحیات دنیا پجوندری دنیا کی وفی الاخرتی پورد آخرت کی. نو علماء کرام ذکر کئی بالقول الثابتی نا مطلب اغا کلمہ دا ایمان دا پا دنیا کے ورطا اللہ تعالی دا ایمان توفیق ورکی او پا آخرت کے مطلب تینا قبر دے چکالا تینا پرشتی تپوس کئی کہ رچ مر ربکا ما دینکا ومن نبیکا نو دے صحیح جوابات ورکی اللہ ورطا ردی توفیق ورکی. لکه دا قبر دا مرحله چې کومه ده که نه دا ګوره ډېره خطرناکه مرحله ده دا ګوره ټوکې ټکالې نه دي دې ته لغونته کې سوچ کوئ ګورې ښه کم دی ویضل الله گمراه کوي الله تعالی الظالمین ظالمان لرا ويفعلوا كون ما يشاء چې وغواړي الله تعالی
علم ترى یا نګورې ته الی الذین خلقوا ته بدلو چې بدل کړل دی نعمت الله نعمتونه د الله تعالی کفرن په کلمې د کفر سره وحلوا واقع کړل دی قومهم خپل قوم لرا دار البوار په هغه ځای د هلاکت کې. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره ښکاره دی چې په مخکې رکوع کې ذکر د ظالمینو او د منکرین وشو او وعده و د مسلمانانو سره. نو په دې رکوع کې چې کوم نه ذکر د منکرینو کېږي او وعید د کافرانو ته. جهنم یسلونها چې داخلي کې به د یغې ته وبئس القرار او ډېر بد ځای د ورتلو دی. وجعلوا ګرځوي دی لله دپاره د الله تعالی اندادن شریکان لیضلوا دا چې ګمراه کړي خلق عن سبیل د لارې د الله تعالی نه. قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام تمتعوا فایده حاصله کوئ تاسو فإن مسیرکم پس بېشکه ټکانه ستاسو الی النار اور د دوزخ ته ده. قل وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعبادی الذین بندگانو زما ای خلقو تا آمنو چی ایمان راوړی دی یقیموا الصلاة قائمی مزلرا وینفقوا خرج کئی مما بعد دا غمالونونا رزقناهم چی رزق ورکړ د موږ دی تا سرا پپټا وعلانیتا نو پخکارا من قبل مکه دین ایات یدا چراشی یومن یودا سورن لا بیعن چه نبوی سمامیلا پدی کی لا بیعن چه نبوی سمامیلا دا کافر دا پارفیا پدی کی چسو کی نیکی پکیو گٹی ایمان ناڑیقا ولا خلالون دوستی اللہ الذی اللہ تعالی غدات تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا والارد ازمکی وانزل من السمائی نادلی دا جانب الاسمان نمان باران فاخرج به پسرو باسی پدی سراب من التمرات انواع دمی وجاتو رزقا لکم چی رزق تستاسو دا پارا وسخر لکم الفلقا تابع کردی دی اللہ تعالی استاسو دا پارا کشتی لتجریا دا چی روانی پی البحری پدریاب کی بیامرہی پا حکم دا اللہ تعالی سراب وسخر لکم الانہارا تابع کردی دی اللہ تعالی استاسو دا پارا نهرونا وسخر لكم الشمس تابع کړی الله تاسو د پارنور والقمر اسموږمۍ دائبین په در په جاری دینو وسخر لكم الليل تابع کړی الله تعالی تاسو د پارش په نهار او ورځ واتاکم درکی تاسو ته من کل ما سالتموه ار هغه شی چې تاسو سوال کوئ د الله تعالی نه بحسب مصالحکم چې څومره تاسو د پاره مصلحت وی ورخه چې څومره تاسو د پاره خیر وینو الله تعالی چې تاسو سوال کوئ نو درکې دلا وَإِن تَعُدُّوا كَچَرْتَ شمار الغواړی تاسو نعمت الله نعمتونه د الله تعالی لا تحصوها نشمار به نه کړی شي ان الانسان بشک دا انسان لظلوم کفار لظلوم خامقاصدی لظلوم گناهګار دی او کفار ناشکری کون کړي د نعمتونو د الله تعالی یا لظلوم ډیر زیات ظلم کون کړي بجعل الله اندادن چې د الله تعالی د پاره شریکان جوړ کړی دي ښا. وَإِذْ قَالَ پا وقت چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام رب رب زما اجعل اغرضوا هذا البلد وسیدون کې د دې خار امنا فامن سراب. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې ذکر د داعی الباطل وشو نو په دې رکوع کې ذکر د داعی الی الخير کیږي چې هغه حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ښا. وجنبنی حفاظتو کی زما و بنی دا اولاد زما ان نعبد الاسنام دا چی بندگیو کمونگ دا بوتانو رب اے رب زما انہن بشک دا شیطانان چی دی اضللنا گمراہ کردی کثیرن دیر من الناس انسانانو ناب فمن تبعنی پساچا چی تابیداری اکرد دین زما نفعنہو پس بشک دے منی دا اولاد زما نبئی ومن آسوانی واچا چنا فرمانی اکرد زما نفعنکا پس بشکا فإنکا پس بیشکت چی غفور بخون کے رحیم رحم کون کے ربنا اے رب دماب انی بیشکت چم اسکنتو آباد میں کمین ذریتی دا اولاد زمادا بیواد غیر ذی درعن پیودا سوادی کی چسوا قابل د کاشت ندا عند بیتک المحرم پنیز د کورستا چه معزز دے ربنا اے رب دمونگا لیقیم الصلاة دا چه قائم کی مدلرا نفجعل اگرد و افئدتا من الناس یغزلون د خلقو تهوی الیہم مائلکیدون کی دی طرفتا ورزقهم رزق ورکریتا من الثمراتی دم وجاتنا لعلهم یشکرون دید پارا چی دی شکر باسی دی نعمتون دا اللہ تعالی. نو محترمو دا آیت ندے فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم دا دا قدائن شروع کئی کنا دا لعلهم یشکرون پوری دا چی دا کم انسان کاروبار نہ چلی گی
دکان دی، کاروبار دی، ملازمت دی، هغې کې چې کمدن حق ده ته فایده نه میلاویږي، نو دا دې په یو کاغذ باندې ولیکي او د دغه کاروبار په دې ځای کې دی ولګئ، او د سهار په ټیم کې دی روزانه چې کم دی که نه 21 مرتبه چې دغه د کاروبار دې ځای ته ځي که نه، نو دغه آیت دی وی الله به وله په کاروبار کې برکت واچوي. کاروبار به الله اوچلی، کاروبار به وله الله تعالی کامیاب کړي. د هر یو څیز دپاره، هر کاروبار دپاره، نو دا بهترین شی دی. ټولو ته مې اجازت دی فجعل افئدة من الناس لعلهم یشکرون پورې ښه ٹھیک شو جی. د کاروبار د کامیابی دپاره یو بهترین نسخه ده ښه جی. نو 21 مرتبه د کاروبار په ځای کې چې سهار کاروبار لذي نو وای به او په یو پیج به ولیکي، نو هغه ځای کې به هغه ځای به ولګي. انشاءالله الله به کاروبار کامیاب کړي. ربنا اے رب زمونگا انک بیشک تچے تعلم پوئیگی ما پاس نخفی چی پتاون کی مونگا وما نعلن واغا چخکارا کون کی مونگا وما یخفا پتن دی علی اللہ فا اللہ تعالی بندی من شئین دے سسیدنا فلار دی پزمکا کی ولا فی السمائی یونا پاسمان کی الحمدللہ اللذی تمام تعریفنا اللہ تعالی آغدات لردی وهب لی چرائے کما تعالی الکبری پا بوداوالی کی اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام. نو ما در تویلو کہ اسماعیل چکلا اسماعیل علیہ السلام پیدا کی دا کنا، نو پا دک ٹیم کی ابراہیم علیہ السلام عمر ننن مثال لکھا، او چکلا اسحاق علیہ السلام پیدا کی دو نو دا ابراہیم علیہ السلام عمر پا دک ٹیم کی 112 سال لکھا، 112 ننن میں خجی. ان ربی بے شک رب زما چرے لسمیع الدعا قبل ان کے دعا دے رب اے رب زما اجعلنی گردے مال رب مقیم الصلاة قائم ان کے دمنز ومن ذریتی دا اولاد زمانا ربنا اے رب دمنگا وتقبل دعا قبول کی دعا دمنگا ربنا اے رب دمنگا اغفر لی بخنو کما تولی والدی یا مور و پلار زماتا وللمؤمنین مومنان تیوما پا اورد یقوم الحساب چی قائمی گی با جزاب دا جزا دا پارا با اللہ تعالیٰ چی دا تمام انسانان را جمع کئی کنا نا ابراہیم علیہ السلام دعا گوڑی چی اللہ ماتا و زما والدینو تا مغفرتو کا. نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی انسان دی ہر وقت کی خپل والدین پا دعا کی دان سر گوریات ساتی خوا ولا تحسبن اللہ گمان مکوئی پا اللہ تعالیٰ باندی غافلن دنا خبرا عما دا حساب دا اغس کاروننا یعمل الظالمون چی عمل کی ظالمان لتاخیر عذابهم چی اللہ تعالیٰ گنی دی تسنوی. ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کی ذکر دا ادعیاو دا دعاگانو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اشو. نو پدی رکو کی سکی پدی رکو کی دا قدرت تباری تعالیٰ او دا اعراض دا ظالمانو ذکر کی گی خواہ. انما بیشک خبر دادا یؤخرهم مولت ورکی دیتا لیومن دا تورد دا پارا تشخص فیه الابصار چی روتی بی پدی کسترگی دا دی کفارو محتعیناتی زیب کون کی بی مقنعیو چتا ان کی بی روسیم سرون اقبل العراب لا یرتدون نبو واپس کی گی لیہم دیتا طرفهم نظرون دی و افئدتهم اوزرون دی هواء خالی بی دتانا دا قوت فیصلانا ذکر دی اگا تصور با دی اگا تصور دی اگا سوچ دی اگا یقین مکمل اگا با بی فائدی خواب دکا دی تا بس فائدہ نمیلاویگی دی تصور با دی چه چتا نبا زمون اگا بوت راشی چه زمون سپارش کو کی و بوتانو اگا تصور کو با اگا رز اینا کنا. وانذر الناس ويرى وخلق العرب يوم دا غوردنا ياتيهم العذاب چرا بشدي تك عذاب برزخي فيقول الذين فسويبا خلق ولمو چه ظالمان دي ربنا يا رب ذمنگا اخرنا مولت راك منتا الى اجل قريب تريونيتين زي پوري نجب دعوتك دا چه قبولكم دعوت ستا ونتبع الرسول تابداريكم دا پیغمبرانو اولم تکونو اللہ پرشتی بوتوی اولم تکونو اینوی تاسو اقسمتم چی قسمون بموقعل من قبل مکر دین پا دنیا کی مالکم چی نوی تاسو دا پارا من زوال دا نعمتونو دی بسوی ویچ سنگ پا دنیا کی منگتا دا شہرت و عزت و مقام ملاو دے کنا وی دک کسی با پا آخرت کی بھی منگتا مقام ملاوی گنو.
وسکنتم اوسیدلی وی تاسو فی مساکن الذین فمسکنون د هغه خلقو کې ظلموا انفسهم چې ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې وتبین لکم او ظاهر شوي تاسو ته کیف فعلنا څرنګې حال کړو مونږ بهم په دې سره وضربنا بیان کړو مونږ لکم الامثال تاسو ته مثالونه وقد پتا کی سراب مکرو مکر کون کی ودی په خلاف ته پیغمبرانو مکرهم په مکر کول ته دی سرا وعند الله فنز الله تعالی مکرهم اغه جزاء د مکر د دی دا وان کان ند مکرهم اغه مکر د دی لتزول خامقات الختم شي منه الجبال په سبب د دې سره غرونه مطلب دومره غټ غټ تدبیرونه کوي ښا فلا تحسبن الله پس تگمان مکو پا اللہ تعالی باندی مخلف وعدی خلاف کون کی دوادی اخبال رسول او چی اخبال پیغمبرانو سرے کری دی ان اللہ بیشک اللہ تعالی عزیز غالب دل انتقام بدلی اغسطون کی کافرانونا یوما پاورد تبدل الارض چی بدل بکریشی دا ازمکا غیر الارض ما سوا دا دی ازمکی دینا والسماوات واسمانونا وبردو للہ مخامق بکریشی دا تمام مخلوقات دا پارد اللہ تعالی الواحدی چی اکتا ذات تے القہار چی زورور دے پسو پا مجرمانو بندے وطر المجرمین آوینی بت مجرمانو لرا یوم ایدن پدا ورز مقرنینا تړل شوی په الاسفاد په زنجیرونو کې سرابیلهم اغا قمیصونه دی من قطران د سنبی د تانبی بیخا وتخشا پټیبا وجوههم مخونه دی النار اور د دوزخ لیجزی الله دا چې بدل ورکي الله تعالی کل نفس هر یو انسان ته ما دا هغه څه کسبت چې د عمل کړی ان الله بشک الله تعالی چې سریع الحساب ډېر در حساب غستون کړي د خپل بندګانو نه هاذا بلاغ هذا دا بلاون اگر سوال دا احکامات دی للناس دا پار دا خلقو ولینظرو دا چو یرول شدی بی پدی سراب وليعلموا دا چی پوشی دی انما چی بشک شان دا دی هو الہ واحد دا اللہ تعالی معبود کیو دی وليذكر دا چی نصیحت قبول کی اولو الالباب عقل من خلق چی کم عقل والدی اغی دی نتیجی تا ارسی چی دا اللہ تعالی نما سوا بل سک معبود حق نشتا نا خپل عقیدو اصلاحو کی خواه دخل پکی ہوا جی ٹیمش رکو پکی ویلے شو کنا خجی سورہ حجر مکی سورت تے 99 آیتون دی شپک پکی رکو گانی دی نو دا حجر ورطا پدی بنیاد بندی ویلے کی گی چی پدی کلمہ دا حجر ذکر شوی دا کذبت اصحاب الحجر المرسلین نو دا تسمیت الکل بی اسم الجز دا قبلینا دا مکمل سورت موسوم دے پا سورہ حجر سرقا دا سورت نازل شوی دا رستو سورت یوسفنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر پنجلسم او دا نزول پہ اعتبار سر سلو پندوستم سورت تخا ربط دمک کی سورت سر دا دے کہ دمک کی سورت پہ اول کی ذکر دا قرآن مجید نو دا دی سورت پہ اول کی ہم ذکر دا قرآن مجید دے یا بل دا چی دمک کی سورت افتدا ہم پہ الف لام را سر دا دی افتدا ہم پہ الف لام را سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اغا اللہ چی نازل کرے دے کتاب لرا الرحمانی چی عام مہربانی کون کرے چی گردول دے دکا کتاب دا حق و دا باطل پا ما بین کی فرق کون کے الرحیم او خاص مہربانی کون کرے پاگا چابان دے چی پا دی قرآن ایمان دے الف لام را اللہ تعالی پوئی پا ماند دی حروف باندی تلک آیات الكتاب دیتون دا کتاب دی و قرآن مبین او قرآن واضح بیانون کے ربما یود الذین ربما دیر کرت یود الذین وخیبا خلق کفرو چی کافران شوی دی لو کانو مسلمین دا چوی دی اسلام راولون کی ذرهم پریک دا دی لراب یا کلو چی خوراک کی دی ویتمتعو فائدہ سلی ویلہم العملو غافل کریر دی لر اغا امیدنو فسوف یعلمونا پس درد چی دی تب پتو لگی وما احلکنا ندی حلاک دی منگا من قریت یوکلی لر الا مگر ولاد دی دا پارا کتاب معلوم یو نیتا مقرر دا ما تسبقون دی رستو شوی من امت یو جماعت اجلها دا نیتی دا دینا ما تسبقون دا وراندی شوی من امت یو جماعت اجلها دا نیتی دا دینا ویستاخرون او ندی رستو کیدون کی وقالو ای دی یا ایو اللذی ایاکس نزل علی ذکرو چنازل کر شوی تا تا قرآن انکا بیشکت لمجنون تقسی مجنونی لو ما تاتینا ولی تراتن لکے منگتا بالملائکت پا پرشتو سراب چسو کی یشہدونک انک رسول اللہ چی دقا پرشتی دی خبری گوائیو کی چی دا اللہ پیغمبرنو
ان كنتا کچرتیت من الصادقین درختننا ما ننزل الملائکتا من نازل پرشتول الا بالحق مگر په حق سرا وما كانوا نبویدی اذن پدا وقت منذرین دمولت ورکل شونا انا بشکا نحن منجیو نزلنا الذکر نازل انکی دو قرآن مجیدیو و انا بشکا منگالو دکی قرآن مجید دا پارا لحافظ حفاظت کونکی لسنا دا تحریف نقا ولقد پتاکیک سرا ارسلنا رہ لگلن پیغمبران اللہ من قبل کمکستانا فی شیع الاولین پا مخکنو ڈلو کی وما یاتیہم نوراغ لدی سخام الرسول یو پیغمبر الا کانو مگر ادی بھی پدی پیغمبر سر استازیون چٹو کی بے کو لچس جلوے کو بنسبت المجنون الیہی چی پیغمبر تبے مختلف قسم نسبتون کول خواہ کذالک اندکرنگی نسلکہو وچولو منگ دی خبر دی استحزال رفی قلوب المجرمین پرنون دی مجرمانو کی لا یؤمنون ایمان نراڑی دی بھی پدی قرآن مجید سراب وقد پتاکیک سرا خلط تیر شوید سنت الاولین دستور و طریقہ دا مخکنو خلقو ولو فتحنا کچر تکولو کمنگالین پدی مشرکانو باندی بابن یو دروازہ من السماء دا جانب الاسمان ناب فظلوا پس اگر دی پیہی پدی کی یعرجون خطن کی لقالو خامقاب ویدی انما بیشک خبر دادا سکرد ابصارنا نظر بندی شوید پمنگا باندی بل نحنو بلکی امنگا قومون یودا سی قوم مسحورون چه سیر کڑے شوید پمنگا باندی صدق اللہ علیہ بسی کجی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہ زمانگ دا طولو دا ناستا قبول کا اللہ منگ طولو تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا نصیب کا اللہ زمانگ صغیرہ و کبیرہ طول گناہونا معاف کا الہ العالمین منگ طولو تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا کا اللہ تعالی منگ دا شریرانو دا شر نہ بچو ساتا اللہ منگ دا حاسدانو دا حسد نہ بچ کا اللہ منگ دا بنیتو دا بنیتینا دا جادوگر دا جادوانونا دا کوڑگر دا کوڑونونا دا نظربازو دا نظرونونا اللہ زمانگ دا طولو حفاظتو کا اللہ منگ طولو سر اخپل مدد او اخپل نصرت شامل حال کا اللہ منگ دا اخپل قہر دا اخپل غصی او دا اخپل نافرمانین اساتا اے رب کریم زمانگ دا طولو پزلونو کی اخلاص پیدا کا اللہ منگ دا ریا دا تکبر و دا غرور دا خودنمائی دا نام و دا نمودنا اللہ زمانگ حفاظتو کا اللہ دا قرآن مجید پا ترجمہ پا تفسیر پا الفاظ و پا معانیو کی زمانہ سے کسم لکمے کو تاہی غلطی راغلی اللہ منگ تے معاف کا اللہ منگ دخپل کم علمی او دخپل کمزوری دخپل ضعف اقرار کو اللہ منگ خو کمزوریو اللہ منگ نبا غلطی راغلی اللہ منگ تے معاف کا اللہ تزمنگ نرزاشا اللہ زمانگ ندا سرداشا چی بیا اسکالا نارادا مشا اللہ منگ دزمکی دا آفتونو دا آسمان دا آفتونو نا اساتا اللہ منگ دا تانو تاثیرونو اسپتالونو اکسیڈنٹونو نا اساتا اللہ منگ دا سیلو دا گلو دا توفانونو دا سیلابونو دا زلزلو نا اساتا اللہ منگ دا مخلوق دا شر دا مخلوق دا ور درنا دا اسپتالونو نا دا امتحاناتو دا آفاتو بلیاتو دا اکسیڈنٹونو نا اللہ زمانگ حفاظتو کا اللہ زمانگ دا طول پزلونو کی اللہ خپل معرفت خپل محبت او خپل خشیت پیدا کا اللہ تعالی زمانگ مریضانو لشفا ورکا اللہ دا امت مسلمہ طول مریضان چکم زیکم دی اللہ دا خپل کور دا کوئی اوبور لدارو کا اللہ بے اولادو تا اولاد ورکا اللہ دا چا نارینا اولاد نشتے نارینا اولاد وتا ورکا اللہ دا چا اولاد دا والدینو نافرمان دی اللہ دا والدینو تابیدار و فرمان بردار جوڑ کا اللہ سمرہ مسلمانان بے کور دی اللہ کورونا وتا ورکا اللہ بے روزگار دی روزگارونا وتا ورکا اللہ چی دا چا اولاد پدی ایسنو پدی چرسنو پدی جوارو پدی نور گندسی دونو کے مبتلا دی اللہ تی دا اغین منی کا اللہ تیرا حراس طرف ترا ولا اللہ تعالی سمرہ مسلمانان اگر دا چا دشمنی دی اللہ روغی ولو کا اللہ روغی ولو کا اللہ دا چا پا کورنو کے بے اتفاقی دی اللہ پا کورنو کے ولا اتفاق و اتحاد رو ولی میرا محبت قائم کا اللہ سمرہ مسلمانان پریشان حالی دی پریشانی ورلا ختم کا و مصیبتونو کے مبتلا دی اللہ دا مصیبتونو نے اخلاص کا اللہ دا مسلمانانو طول قرضی دا غیبونا ادا کا اللہ طول ضروریات والا دا خپل دار نا پورا کا الہ العالمین دا امت مسلمہ سمرہ مسافر دیتی حفاظتو کا اللہ من طول تا دا حرمین شریفین و مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا
الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنه وکا. الله دې مجلس کې ناس ملګری یا بهر اوریدونکو چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټول ته خیر او برکت ورکا. الله د دنیا او د آخرت عزتونه کامیابی ورته نصیب کا. الله د انبیاء او د شهدا او د صدیقین او د صالحین گاوند ورته په جنت کې نصیب کا. الله مونږ ته چې چا د دعا د پاره ویلې دي یا زمونږ د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله تعالی مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملې وکا. الله مونږ ټول ته صحت عافیت استقامت را نصیب کا. الله دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره په تکمیل ته ورسول کا. زمونږ د ټولو جوړې د خیر نه ډکې کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.